بسم الله الرحمن الرحیم. دلته زموږ ناس چې څومره مشران دي، څومره ځوانان او څومره د بل ځای نه چې کوم زموږ ملګري راغلي، ټول ته په شریکه باندې السلام علیکم. زما مشرانو او ځوانانو، نن چې موږ دلته راغلي یو، زموږ مقصد دا دی چې په دې ملک کې کم ظلم روان دی او ظلم همیشه د مظلوم سره کیږي، دا د زورور سره نه کیږي. خو زموږ د دې ملک چې کم 80% آبادی ده، هغه ځانان دي، غریبانان دي او مظلومان دي. او غریب مظلوم زو هغه ته ویم چې هغوی ته د اوبو د سکو پاکې اوبه نه میلاویږي، د هغوی بچي ته چې مفت تعلیم نه میلاویږي، او د هغوی مریض ته چې فری علاج نه میلاویږي. دې ته زه غریب ویم. کله د په جب کې پیسې پرتی، خو دې غریب دی. خو د دې ذمہواری چې دا د ریاست ته، ریاست کم چې زمونږ د ملک حکمرانان دي، چا سره چې د ملک واګي دي، او هغه چې تاسو نه نه چې وزیران دي، وزیر اعلی دی، وزیر اعظم دی، کم چې دا راغلي دي، کم چې نااهل خلک چې کم دي، نو موږ د دې سیس خلاف د ډیر وخت نه جهاد کو. مونږ په الیکشنو کې ساخلو، ووټونو ته ودرېږو، خواست کو د ووټونو چې مونږ له ووټ راکئ، مونږ به درنه دا تکلیفونه ختم کو. خو بدقسمتای نه زمون خلک دوه پیرې دوکه شو، ځکه چې ملک ډیر ښه روانو. خو زمونږ خلکو یې نه د دې ښو نه به نور ښه شي. خو نن دا حال دی چې کم نوکري د عام ولس دپاره، د عامو خلکو دپاره راوتې وي، هغه په 12-14 لکه روپۍ خرڅېږي. کم خلک چې چغې وهي چې مونږ د کرپشن خلاف راوتې یو، بیا د هغې د پاسه که ته د قام نه نوکري نه ورکې، نو ته ورته چیني ولې نه ارزانې، ته ورته اوړه ولې نه ارزانې، ته ورته د سکو پاکې اوبه ولې نه ورکې. نو هغه چې د ملک کم وزیر اعظم دی، د هغه دوستان دي، هغه دوستان چې هغو ولا هلیکاپټر به ورکوو، هغو ولا د کور بورچخانه چلوله، کچن به ولا چلو، چې دغه به کم سیس خوراک ته زړه وشو، کم زید کم غر ته به هغه تلو، هغې ته به هلیکاپټر ورکوو. چې کله دی وزیر اعظم شو، نو هغه خلک چې چا وله هلیکاپټر ورکړی او چا وله یو شی پیسې ورکړې وي، چا پې خرچه کړې وه، هغو دغه چینی اوړه او دا سیزونه ګران کړل، هغه خپلې پیسې واپس راوباسي. نو ظالمان داسې دي چې هغه خپلې پیسې نه پوره کوي، خو د هغې نه په سل دومره سوا پیسې وباسي، او د هغې اثر نن په غریب ولس باندې پرېوځي. دا یو ډېر لوی ظلم دی. خو په دې به تاسو ځان پوه کوئ، او وجه دا ده که چېرې مونږ په دې ځان پوهه نه کو او دې خلکو نوره مرګتیا وشوله، نو تاسو ته زویم څنګه چې په وزیرستان کې په هغې کې چې به خلکو خپل بچي چوک ته راایستل او په 50,000 په 1,00,000 روپۍ به یې خرڅول چې دا د خودکش دپاره واله، دا په تاسو مونږ خرڅو، داسې به بیا تاسو خپل بچي راوباسئ. ځکه چې ما ته یو واقعه یاده ده چې یو پلار ته خپل لوریانې چې د هغه 3 لوریانې وې، هغه ورته وایي چې بابا اختر را روان دی، مونږ له د اختر کپړې واخله. هغه چې د 4 چاپېره دکاندار او هغه ته ویل قرض را سره وکړه، ځکه چې بچی ډېر ګران وي، که سړی په لنډه تنګه کې وخت تېری، خو خپل بچي لپاره هر څه کوي. هغه چې تپوس کړی دی، هغه ته نه میلاوي دی کپړې، هغه خپل 3 واڼه لوریانې په مخه کړې، د کم په نهر د پاسه چې کم پولو هغې ته وختو، او د هغې نه ټوپ کو سره د خپل لوریانو. دا په دې حکومت کې دا شی شوی دی. خو دو مونږه په سمړی دوی وروره لار ولا جوړه که په دې به د دې غریب خېټه مړه شي. تاسو ما ته ووایئ چې تاسو له زه لاره جوړه کړم او ماربل پې ولګوم، ستاسو خېټه په دې مړېږي؟ رښتیا وایي مړېږي؟ نو تاسو راویښ شئ که نه، تاسو خپل خپلوان خبر کړئ که نه چې دا ظلم روان دی، ځکه چې دا خو ستاسو په پیسو باندې جوړېږي، او دا پیسې د دې لارو په ځای باندې دا په نور سینو باندې لګېدل پکار ول، دا په سکولونو لګېدل پکار دي، دا چې کم ماشومان تعلیم نشي کولی هغو له وظیفې ورکول پکار دي، ځکه چې د 10 نه بعد تعلیم ډېر ګران شي،
نو اوس دا حل روان دی چې د لسم نه بعد به مخکې به تاسو فری تعلیم اخیستو مفت تعلیم به تاسو ته میلایدو هغه به تاسو په پیسو باندې اخلي تاسو که فیس ورکو د کالج تاسو ته به تعلیم تاسو بچو ته به میلاو شي که تاسو فیس ورنکو تاسو بچي به انپړ لويږي دا د فکر خبرې دي کدی باندې زموږ ځوانان ځان نه پوها کوي ځکه زموږ د ملک په هر کلی کې تاسو ګورئ په سلو کې اتیا ځوانان ګرځي مشران ډیر لږ پاتې شوي دي هغه خپل سخت تکلیفونه تیر کړي دي خو اوس هم د دې مشرانو نه تپوس کوي دا اوس چې کم تکلیف ته دا په مخکینی حکومتونو کې نو دلته مشران اوس هم ډیر لږ ناست دي خو تاسو تپوس وکړئ دا نو دا تکلیف مخکې نو موږ د دې سیس خلاف جهاد کوو ګټه بایلات موږ باندې فرق نه پریوزي مونږ کو وبایلو سباله بیا تازه شویو مونږ ستړي والا خلک نه یو چې ستړي بشو ستړي خدا خلک بس ستړي کیږي دا کم چې وبایلی دوی بیا غیب شي د دې زینا دوی دلته چې کمی پیسې د پدې ملک پیدا کړې دي د دې غریب خلکو پیسې دوی سیټ کړې دي هغه باندې دوبۍ کې ساوث افریقا کې په استرالیا کې باغی کې ځان کاروبارونه روان کړی دي خدای الله نظام دی چې دا پیسې به په دوه باندې خې ناراضي دا زموږ یقین دی خود دې خلکو سره ظلم روان دی تاسو په خپل ځان دا سوچ وکئ چې زموږ د پارټي یو پروګرام شروع شو به نظیر انکم سپورټ پروګرام په هر کور کې دا غي نظرانه چي دي پیسې اخلي دی حکومت چې دی ولا نوم بدل کوی احساس ځکه چې د غریبانو خو تاسو خو سید دی یوې پارټي کړي دي بل چا خو نه دی کړي سید دا یو پارټي ولاړه د پتا سو باندې او بل خبره تکو په دې ملکن ډیویژن کې په دې کې ټیکس میکس نو بغیر ټیکس نه مونږ پاتې کېدلو مونږ به ټیکس نه ورکو که تاسو د خپل موبایل وګورئ په دې کې یو میسج راځي کډیر پوهیږئ نه پر اسی باندې اف بی آر د طرف نه فیډرل بورډ اف ریونیو ورته اف بی آر د طرف نه تاسو ته میسج راځي هر موبایل ته تاسو بس ټیکس ورکوئ ځان تیار وای په هر یو سیس به ټیکس ورکوئ هغه د فیرونا کار دی چې مړې خخوي هم به ټیکس ورکوي تاسو خو مونږ چې د حکومت غواړو د غریبانو مونږ د ذمہدارانو حکومت غواړو مونږ د طالب علمانو حکومت غواړو مونږ د دې ولس حکومت غواړو چې دوی به کې خوشاله وي چې دوی به کې په راحت خوب وګي د شپې او دا تاسو په ټي وي باندې ګورئ یو ورځ راشي وای په پلانکای منیسټري کې په وزارت کې اغلا وشو د وړو غلې ونیول او د چینو غلې ونیول خلک وایزا غلا وشول اوس چې دا کم چې دا دروغ وای دا کوم وزیر اعظم چې ناشته دی به وس ونیسي چې 15 ورځې تیریږي د وزارت نه لري کې خلک بیا لاسونه وټکای چې بیا 15 ورځې تیریږي دا غینه ولا غټ وزارت ورکی وای پدې کې غلا وکړو اوس پدې کې شروع وکړه دا ظلم دی ظلم په یو سیس کې انصاف نشته خیل استا غس لاستا ټول غلا ناشته او غل سي لکه دا وګورئ دا اوس چې کوم تاسو ایم پی دی دا تاسو به جندو کنه چې دې سو دې څه شو نه نه وګورئ بس دې تغلاوي د غلا سخکري غوني انا هغه پیسې راځي پیسې چا پټ کړي چې پدې جب کې به ګرځي یا پدې کې به ګرځي پدې باندې ځمکه اخلي باغونه اخلي دا ټول سره حق وي خو موږ سره دا لوس کو چې وړوکوالي نه والا د روسه پوری موږ غلا نه راکړي زموږ ترجیحات بدل دي مونږ دا غواړو چې تاسو د ماشومان له تعلیم ورکو اداغه مثال دا دی چې د دې نه 3 کیلومتره لري په غر کې تاسو بچو ته ماسکول شروع کړی دي په خپل پیسو مو ته شروع کړی دي د ما سره خو د چا مدد نشته پدې کې خو پدې سي ځان پوها کوي ځکه چې سباله کومګه ستړي شو یا مونږ نه یو پدې ځکه نو ماته بل نخ کاری دلته سو چا به ساوث لپاره دا منډه تړلو وي ځکه چې مونږ ګرځو په دې غرونو کې مونږ ګرځو په دې علاقو کې مونږ ته پته مونږ د خلکو سره کینو هغه سره وچه ډوړای خورو مونږ د دوی په تکلیفونو باندې پوي نو مهرباني وکړئ په دې ځان پوها کوي دلته چې مونږ دلته ناسو سل یو نیم سل مرګري ناسو د دې سل یو نیم سل مرګري چې دا چې یو مرګري پوها کی د دې نه 2-3 زره خلک پويږي تاسو لوس کوی چې د دې خلاف به مونږ جنگ کوو jihad وکاو ان شاء الله زبردست زه چې کم مرګري زموږ سره نن شمولیت کوي پاکستان تحریک انصاف نه
او زه دوی له داد ورکوم چې دوی په دې سي دا کم فرعونان نمرودان چې کم دي کم چې خلک بلیک میل کوي کم چې خلکو له دمکیانی ور کوي کته د دې پټای نه لاړې د دې غونډې نه لاړې نو تاته به مونږ دا کار نه کوو تاته به مونږ دا کار نه کوو خو د دې باوجود چې دوی مونږ له رالل زه د دوی ډېر زیاته شکریا ادا کوم او دا ورته زه ډاډه ورکوم چې مونږه د یری خلک نه یو تاسو زموږ سره په دې ټیم کې مرګتیا کوئ زموږ سره د خپل خاندان او د مرګرو شاملېږئ چې کم تاسو باندې ډس کیږي هغه ته به مونږ مخکې ولاړیو که خیري سوسه تاسو زو ځکه چې د دوی سره دا زموږ سره یو کال نه دی د خلکو خو په ځمکو هم زموږ قبضې کولې خو داسې هلته وشرمېدل په شرمونو وشرمېدل زموږ کلی ښه په غیرت راووتو زموږ مشران او داسې مزغلول دي چې واپس دغه ځای ته راتلی نه شي زه زموږ جدوجہد به انشاءالله جاری وي او تاسو سره مونږ مرګتیا کوو او تاسو مونږ له دا سټیشن دا تاسو ډېر همت کړی خو په کومه طریقه چې الیکشن شوی دانلي پکې شوی وه ځکه چې آسان مثال زور کوم زموږ یو مشر دی د هغو سره پخوا کې یو کلی دی هلته ټوټل ووټونه 400 ووټونه ول چې کله رزلټ رالو د پی ټي آی کس دی په 1400 ووټونو باندې ځای ګټلی دی دا ستاسو ذهن مني چې 400 ووټونه یې په یو کلي کې 400 خلک اوسي او هلته 1400 ووټونه اخلي دا نه کېږي خو انشاءالله دې برې چې الیکشن وي د الیکشن د سهار نه والا د ماسخوتنه پورې چې مونږ رزلټ نه یې راغستی د هغې پورې به مونږ د سټیشن نه ډقېږو لکه خیري هلته به ولاړ یو او دغه یو ورځ دا به ستاسو تقدیرونه بدلوي ځکه چې صحیح انتخاب ستاسو وشو د عوامو په مرضۍ څوک راشي هغه خلک چې دی هغو له الله تعالی ترقي ورکوي او کم څیز چې غیر فطري وشي کم څیز کې چې دوکه وشي هغه کې الله تعالی برکت نه اچوي هغه بیا دا حال وي نن تاسو کتل کنه چې څه حال روان دی نوکریانې خرڅېږي اوړه چینی ګران دي هر څیز ګران دي او بله درته دایم چې 15 ورځې بعد یا 20 ورځې بعد چینی به 10 روپۍ نور ګرانېږي دا سلسله چې څومره روانې نو چینی به هم ځي هر څه به ځي او اوس تاسو ته دا خلک دا دومره بې شرمه خلک دی چې په خپله باندې ډوډۍ ته کښېني نو یو ګډ یو کس خوري علي امین ګنډاپور دی یو کس چې دی دا یو ګډ خوري دی په یو ځای باندې هغه تاسو ته نن وایي که تاسو 100 نوڼۍ خورئ نو د پاکستان دپاره 100 نوڼۍ کمې خورئ موږ به یې ولې کمې خورو ریاست زموږ پلار دی پکار دی چې تو ځان د ولږې نه مړ کړې چې خپل بچو له تو زیات دغه ورکړې ډوډۍ ورکړې چینی چې تاسو یې 100 دانې اچوئ تاسو یې 50 دانې اچوئ ولې دا ووټ موږ تاله دې له درکړی دی د پیپلز پارټۍ په حکومت کې خو داسې نه د پیپلز پارټۍ حکومت چې رالو چې د دې زمونږ لاړو چې واپس راتو 15,000 روپۍ درله په جب کې اېښودې وې که نه وې اېښودې دې ته حکومت وایي چې خپل د ریاست بچو ته د خپل بچو په نظر باندې ګوري نن ټوکې روانې دي ټوکې او دا وجه څه ده چې زمونږ خلکو هم غلطي کړې ده زمونږ چې کم خلک چې دا خلک راولي هغو هم غلطي کړې ده هغوی جاړي ځکه چې هغوی په شرمونو وشرمول په بهر ملک نن زمونږ د افواج پاکستان بې عزتي کېږي په دې ملک چې د هغوی بې عزتي کېږي دا صرف د دوی د پالیسیانو په وجه باندې او کم ماشومان چې زمونږ د دې وطن ګلونه چې هغه په APS کې شهیدان شوي ول چې هغه داسې ایشتي ول چې ماشومان کچ کچ وړه په خپل بچو باندې تاسو دا راولئ چې دومره ماشومې په سر ایشتي په پوزه ایشتي په زړه ایشتي هغه د هغې دشمنان چې دی نن هغه موافقه د وزیر اعظم خو چې کم په دې قام کې نران خلک دی د چې دا قدم اخیستی دی انشاءالله دا به هم د دې سړي خلاف راوځي د خپل دشمنان به مونږ چېرته نه معاف کوو زموږ په بچي که چا د سپېړې ګزار وکړو د هغې به مونږ تپوس کوو دا خو ایشتي دي زه تاسو ته یم چې بس ښه په نرتوب ودرېږئ د دې حالاتو به مقابله کوو او وخت راغلی دی دا حکومت د چلېدو نه دی زیات نه زیات درته ویم چې دا به 3 میاشتې 4 میاشتې یا زیات نه زیات 5 میاشتې به دا ټینګ وي نور دا روان دی او په لاره کوڅه به تاسو ووټ نه ورکوئ تاسو به ووټ ورکوئ چې څوک ستاسو بچو ته فري تعلیم ورکړي اوړه چیني درته ارزان کړي تاسو ته نوکریانې درکړي د هر کو تاسو ماته دا به چرخی کی چې په دې کې کم از کم 15,000 خلک اوسي تاسو ماته څومره نوکریانې دلته ورکړي صرف چوکیداري به ورکړي چې هغه په شرمېږي به هغه به هم نه ورکړي د چوکیدار هغه هم د بل ځای نه راایستي نو تاسو به ووټ د نوکرو دپاره ورکوئ د وړو چینو دپاره به ورکوئ چې ارزان شي او د امن دپاره به ورکوئ
او دا غیر لپاره ورکي چې تاسو په بچو سو گزار ورکی کم حکومت راشي تاسو د بچو په بدل اخلي ان شاء الله که خیر زه تاسو شکریا ادا کوم په دې غرمو کې تاسو دلته ناس وای او ما خدا خیالو چې اسو ختم دی غرمه به ساړه شوي خو غرمو مکه شانتي دي او وجه هم دا چې دا حکومت نه تلی دا سونه ختمي کې ډیره مننه ډیره شکریا